بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. دې آیات معنی دا ده الله پاک جل وعلا شانه په خپل مقدس کلام کې فرمایي چې چا چې د الله د نخو عزت وکړو، د الله د دین د نخو، نو دا د زړه تقوا ده. او کوم سړي چې د الله د دین د نخو سپکاوی وکړو، نو د دې سړي په زړه کې تقوا نشته، د زړه ګناهګار دی او د زړه تور شوی دی. تفسیرونه لیکلي دي، شپږ دېرش تفسیرونو حواله ده ولي زمانه کې. یو پکې تفسیر معارف القرآن دی، مولانا محمد مفتی محمد شفیع، او دارنګه چې کوم دینو تفسیر بیان القرآن د اشرف علی تانوی سے، او تفسیر روح البیان د شیخ اسماعیل حقی رحمت الله علیه، او دارنګه شپږ دېرش تفسیرونو د دې آیات په شرح کې لیکلي دي چې د الله نخي، د الله د دین نخي دا څه شي دي؟ دا هر هغه شی دی چې د الله دین په پیژندې شي. وی لکه جمعتونه، د جمعات تعظیم چې چا وکړه، ادب یې وکړه، د په زړه کې تقوا ده. او لکه اولیاء او علما، د اولیاء او د علماو پس د مرګ نه او په ژوند باندې چې تعظیم او ادب څوک کوي، نو د دې سړي په زړه کې تقوا ده. څوک چې بې ادبي کوي، د دې سړي په زړه کې ګمراهي ده. او دارنګې چې کوم دی نو بیت الله شریف او مسجد نبوي شریف او قرآن مجیدونه او اولیاء او علما، دا ټول چې کوم دین دا د دین نښې دي. د دې تعظیم د قرآن په آیات سره او په نص سره واجب او لازم دی. یو مسله پې ښه شوې ده چې بعضې کسانو خوارجو وابیانو دا سوال کوي چې تاسو په باجوړ کې چې کوم دی د علامه او مولانا ضیاء الله صاحب دامت برکاتهم العالیه قبر لوړ کړی دی، او هغه ته د بار سیټ نه اوس یو میاشت نیمه کېږي چې دا یا به میاشت پوره کېږي یا به لا نه پوره کېږي چې دې ته څه د ماربلو ټوکړې لګېدلي دي. نه د دې ثبوت د کوم ځای نه دی. او تاسو ملان چې کوم دی موږ ته دا مسلې کوئ چې قبر به د یوې لویشتې نه بلکې د خورو ګوتو نه نه لوړی، نو موږ د مسلې کوئ او ځان نه دغسې کار کوئ. تاسو په کوم ثبوت سو په کوم دلیل څه کړی دی؟ د دې لپاره زه یو څو حوالې پیش کوم. اول خو زه دغه یو کس هر څوک چې دی، نو اولو ته دا عرض کومه چې ته خو کم کسان خو چې اولیاء نه مني او وابیانی او پنځپیریانی او خوارجی او بدعقیدی، نو هغه خو هر څه چې کوي نو کوي دي. خو تاسو له خو داسې سوال نه دی وکړ. تاسو خو د پیر بابا علیه الرحمت روضه لیدلې ده، د چورک بابا روضه لیدلې ده، د ډانډوکۍ بابا روضه لیدلې ده، او دارنګې چې کوم دی د سواد صاحب علیه الرحمت روضه لیدلې ده. که اسیم نه لیدلې د چا نه به مو لیدلي، په نیټ یې وګورئ، اوس یې ورکوئ نیټ لا را به شي دته. د مجدد البسانی رحمت الله علیه روضه، د شیخ عبدالقادر جیلانی، د داتاګنج بخش رحمت الله علیه روضه، د رحمان بابا علیه الرحمت مزار، او په پاکستان کې چې څومره مزارات دي په نور دنیا کې، نو دا تاسو ورکوئ نیټ لا راوي غواړئ چې په دې باندې څومره غټې آبادۍ شوي دي، په دې ګمبدونه جوړ شوي دي، په دې باندې عظیم عظیم حالونه جوړ شوي دي، د دې لوړې لوړې دوکاچې جوړې شوي دي، په دې کې قیمتي کاڼي ټیلونه او ماربل پکې لګېدلي دي، پرشودو ته تیر چاپېره غورځېدلي دي، قالینونه ورته غوړېدلي دي، او خلک ول راځي او دعاګانې کوي او تلاوت کوي او ذکر کوي او مزار یې کوي په ادب سره او بیرته دي ځي. نه صرف یو کس ته ولې ټارګېټ کوي؟ د دې سره ستا څه بغض دی او څه بدې رسکلي دي او موږ د څه کم بد کړي دي؟ اول خو زه دا خبره کومه چې دا یو مولوي صاحب علیه الرحمت والرضوان دا تاسو ولې ټارګېټ کوئ؟ دا بغض او حسد زموږ څخه تاسو ولې کوئ؟ موږ خو ستاسو څه بد نه کړي. که تاسو دا ووایئ چېرې دا نور اولیاء دي، نو زه وایم چې دغه هم د خدای تعالی ولي دي، نور هم د الله اولیاء دي، بلکل یې موږ منو. او دا هم د الله ولي دی، ځکه چې 50 کاله مخکې
د طریقه کړې ده او په څلور واړه طریقو کې د اولیاء نمازون شوی دی په طریقه نقشبندیه کې په طریقه قادریه او چشتیه او سهروردیه کې په څلور واړه طریقو کې د خپل پیرانو د بزرګانو او مشایخو نمازون شوی دی او دې مازون کړی دی او بیا داغه نه پس چې کوم دی د 30,000 مولیدان اوختي دي د پاکستان په څلور واړو صوبو کې موجود دي خاص کر په صوبه سرحد کې او په بلوچستان کې زمونږ په باجوړ کې په دیر کې په سواد کې په شانګله کې په بونیر کې په مردان کې په پیښور کې په افغانستان تقریبا په 15 ولایتونو کې په کثرت سره د مریدان موجود دي او د الله ولی او د الله دوست 50 کال زندگی د الله په عبادت کې په ذکر کې او په سلوک او په طریقت کې تیر کړه او په علم کې او په علم په خدمت کې د دنیا هیڅ کار نه غوتی نه دی ورغړي د زنکدن د رستۍ سرګي پوری ني زمیداره کړی دا ني دکانداری کړی دا ني چې کوم دی بل کاروبار کړی دی ني د 2 روپۍ لالچ کړی او د خدای په توکل باندې کنار وم تیرول به او که سخت او کراته وم تیرول به د الله دین ته ځان وقف کړو نه دا د خدای ولی او د الله بزرګو د چیرې دي نور اولیاء او فروزو باندې تاسو اعتراض نه کوئ د چورک بابا علیه الرحمت روزه څلور فوټه نم لړله د څلور فوټو نه کم نه ده دا نور مزارات به جرتيات دي او روزي د چا 3 فوټه او د چا 4 فوټه لوړې دي او چاته پلستری شوی دی او چاته ټیلونه لګی دي او چاته ماربل لګی دي او د چا نه چاپیره پر شونه بي دي او قالینونه به غوړې دي او په چا باندې ګمبدونه جوړ شوی دي خلکا د خپل وس مطابق وس خلکو دغه تعظیم او د ادب خیال ساتل دي نه چې په دې نور اولیاء او په بزرګانو په صالحینو باندې اعتراض نه کوي نه دی یو مولوی سے مبارک علیه الرحمت د ثبت کړی دی او ما د ثبت کړی دی او زما خاندان سره کم بد کړی دي چې تاسو موږ بس پکا یادوي اول خدا ډیر لوی عجیب انګیزه کومه چې دا تاسو ولې کوي وس راشه حوالی که تاسو داسې یو سړی وای چې زی په یو ولی نه منم او په یو علم او په یو بزرګ نه منم او مقصد دا دی چې تاسو موږ ته مسلې کوي او په مقبرو کې راته وای او پادیرو کې چې قبرونه د لويشت نو د خروغو د نمل وړوي او ځان له وړوي او مادبرو ته لګوي او دیوالونه دي کمپیوټرونه دي تاوي او ګمبدونه به جوړوي د دې شالونه به غړوي د دې څه ثبوت دی موږ له ثبوت راکې نو ثبوت دی په دې باندې بشمار دلایل دي خو زه څو مختصر ذکر کوم د وخت د کمی د وجه نه ځکه زه د ماسپخیم د باندې نه پس د شروع کوم او د ماخستن د جمع پورې درس کوم او بیا دې کتابونو لپاره مطالعه کوم او لنډي ورځې دي د خپل کور کار وکړ لټو او دې ته ما نن درس چوټی کړ نو دې د وجه نه دا حواله ما را جمع کړې او دا تاسو دا پیش کوم په طریقې د اختصار سره یو حواله ده مولا علی قاری رحمت الله علیه چې مشکات شرح مرقات لس جلد لیکلی دا او عظیم الشان علم دی د ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه شارح د بخاری په وخت کې تیر شوی دی ټول دنیا یې پیژني علما یې پیژني لس جلد شرح د مشکات لیکلی دا په څلورم جلد کې فرمایي وی وقد اباح السلف البناء على قبور المشايخ والعلماء المشهورين وی روا ګڼل د بخانو بزرګانو آبادی جوړول په قبرونو د بزرګانو باندې او د مشهور علماو باندې چې په دې باندې آبادی جوړ شي دیوالونه دي تاو شي دوکاچې جوړ شي په دې باندې ګمبد جوړ شي د دې لپاره لیزورهم الناس چې خلک دې زیارت کوي کچېره په عام مقبره کې د عام قبرونو سره یو شان اوار خخشي نو خلکو ته دا پته نه لګي چې دا ولی الله دی نو به خلک د دې زیارت نه کوي او د دې فیض او د دې نور نشي حاصلوي نو دا سلف صالحینو د دین بزرګانو روا ګڼل دا چې د مشایخو بزرګانو علماو په قبرونو باندې بنیان آبادی نیوشي چې خلک دې زیارت کوي ويستريح بالجلوس فيه او کله چې دلته کینینو براحت سکینی د سر سوري د وړي د پاره د نور نه سوري د جیبی د پاره د باران نه سوري د ناس دي ځای بکی زکه تاسو ګورئ چې د پیر بابا علیه الرحمت په دربار کې کوټی دي چې خلک لاړ شي الته بکی شپې تیرې چيلې بکی واسه غونډي سملی بکی د ملاستي زین دی بکی لنګر دی بکی پخلیری بکی د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د خواجه غریب نواز سے پورې د امام ربانی سرهند صاحب علیه الرحمت پورې د ټول دنیا د اولیاء په دربارونو کې دا باندې نشته مرقات په څلورم جلد کې په صفحه نمبر 69 کې ذکر کړي چې دا بالکل روا ده نو چې روا ده
د یو علم با عمله او د ولی الله په قبر باندې او د نیک سړي په قبر باندې د عام سړي په قبر باندې نه د عام سړي په قبر باندې نه دا د مستثنا دی د عام سړي قبر ځکه چې فقهاو لیکلي دي چې و اما کراهت ذالک هر چې مکروواله د دې آبادی دی لوړه دم کاچه جوړول لکه ته چې تاسو چې وایي چې د لیشتنو د خروبو د زیاته بم ته وایي چې دا نه جایز نه دا په حق قبور عوام المؤمنین دا په حق د قبرونو د عام مسلمانانو کې د عام مسلمانانو لپاره دا نری بکار چې سره وي زه ملک ما یا زه خان ما یا زه ټیکدار ما یا زه مالدار ما یا زه دوتری ما او زما په قبر باندې خصنګ مرمر ولګوي او خو چته جوړ کړي نه دا روانه ده د عام مسلمانانو لپاره دا جایز نه ده او د اولیاء او د صالحین او د علماء لپاره دا جایز ده دا دلیل دویم دلیل شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه په شرح سفر السعادت کې لیکي چې په اخر زمانہ کې آخر زمان میں چونکہ عوام ظاہر بین رہ گئی ہے وہی په اخر زمانہ کې عوام ظاهر بین شوی دي ظاهر ته ګوري لہذا مشایخ و صلحاء کې قبر پر د دې د وجه نه د بزرګانو د نیکانو علماو په قبرونو باندې عمارت بنانی آبادی تعمیر کول په دې کې مصلحت دیکھ کر زیادتی کر دی د دې د وجه نه علماو او خلق په دې کې مصلحت ولیدو او خېګړه به کې ولید نو په دې کې زیاتواله وکړو په دې کې خلک تیلونه لګي د ترمذو بابا جی صاحب روزي له ورشه چې کم قسم تیلونه به کې لګولي او کم قسم دربارې به جوړ کړي د 1 ارب روپۍ خرچه به شوی د 1 ارب 100 کروڑ روپۍ خرچه به شوی د ترمذو بابا جی صاحب علیه الرحمت په روزه باندې دا د دې لپاره خلک کوي چې عوام خلک ظاهر بین شوی دي یو سړی به د اوچتي درجه ولي خداغه قبر چې نور قبرونو سواري نه د ولی بسترګو ته نه ګوري قبر له ناراضي زیارت له ناراضي او پیسې نه حاصلې د پاره د دې تاکي مسلمانو پر اولیاء الله کی هیبت او عزت ظاهر ہو جائے د پاره د دې چې مسلمانانو باندې د خدای د دوستانو هیبت او عزت چې کم نه ظاهر شي شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه لوی امام او محدث دی او د مشکات شریف دو شرح لیکلي دی یو لمعات التنقیح و لس جلد او بل د ویل شي اشعه اللمعات دغه په عربی کې د اشعه اللمعات په فارسی کې د څلور جلد او شرح د سفر السعادت کې په 202 نمبر صفحه کې دا لیکلي چې د اولیاء او د علما او بزرګانو په قبرونو باندې دا جوړول بالکل جایز دی دریمه حواله شیخ امام علامه عبدالغنی النابلسی الحنفی رحمت الله علیه چې د تفسیر روح المانی د مصنف علامه محمود علوسی رحمت الله علیه استاد دی هغه فرمایي په خپل کتاب کشف النور عن اصحاب القبور کې چې ومن تعظیمهم بناء القباب على قبورهم وعمل التوابيت لهم من الخشب حتى لا تحتقرهم العامه من الناس وإذا تعظیم د اولیاء او د نیکانو نه یو داله چې د بدی باندې د پاسه ګمبدونه جوړ شي ګمبد خو په وانه ټینګيږي خو تیر چاپیر د دیوالونو وشو چت په ولويږي او ګمبد په جوړ شي او خسته تابوتونه ول جوړ شي د لرګینا او د دې د قبرونو خیس وشي حتی چې عام خلک سپکو نه غړي او خپل اخرت تباہ او برباد نکړي خپل اخرت تباہ او برباد نکړي وکشف النور عن اصحاب القبور دی له سم صفحه کې دی امام فرمایلی ادري حواله شي څلورمه حواله امام عبد القادر الرافعي الحنفي رحمت الله عليه چې په شامی باندې حاشیه کړي او په تقریرات رافعي باندې مشهور ده هغه کې لیکي ويجوز بناء القباب والقاء الغلاب والبناء على قبور الصالحين اذا كان المقصود منه التعظيم والتوقير في اعين الناس لئلا يحتقره الناس ويروادي ګمبدونه جوړول او شالونه غوړول او بنا تعمیر د قبرونو د نیکانو چې داغه تعمیر وکي خسته کې ډولي کې د نور قبرونو نه جدا کې کله چې مقصود د دې نه دای چې خلک د دې تعظیم کوي او د خلکو مسترګو کې سپک نشي او خلک راشي د دې نه پیاز او نور برکت حاصل کی تقریرات رابعی په حاشیه ابن عابدین په ولنی جیل په یو سدرشتمه صفحه کې او په تفسیر روح البیان څلورم جلد 400 صفحه کې دغه سری کړی دي چې د اولیاء او قبرونو او چتول د نور قبرونو نه او دا خسته کول او په دې باندې شالونه او غلافونه غوړول د دې د چار دیوالي تاول په دې باندې ګمبدونه جوړول دا روا دي د دې لپاره چې د عام خلکو د اولیاء ترمنځ فرق راشي کوم حکم جره چې د لويشتنه شرعي لويشت خوريګو ته جوړيږي چې د دې نه دوم کاچل وړول نه دی پکارو نه دا
حکم چې دی د عامو خلکو دپاره دی هغه هم دپاره شرایط شته دی چې دا ځای به داسې ځای کې چې د اوبو ملبا سیلابي اوبو کچرې پرې نه راځي پټۍ نه که پټۍ د هغه لوړول هم بیا جایز دی د یو حده پورې د دونه حده پورې چې دی محبوس شي د حفاظت د حده پورې د عامو خلکو قبر هم لوړول جایز دی خو که چېرې محبوس ځای اواره دشت دی لکه زمونږ د توبانشاه شړه واخله چې په دې کې قبرونه محفوظ دي سیلابي اوبو کچرې پرې نه راځي نه دغه د لویشتې شرعي لویشتې پورې لوړول جایز دي دا د عامو خلکو دي د اولیاو په حق کې نه دي که یو سړی وایي چې زه د ولي سره برابر یم نعوذ بالله من دا خو د هلاکت او د بربادۍ خبره ده یو سړی دي تمامه زندگی د مرګ پورې د زنکدن د وروستۍ سلګۍ پورې د الله په عبادت کې تېره کړي او بل سړی دي تمامه زندگی په طلب د دنیا کې تېره کړي دی د وایي چې نه زما د ولي په منځ کې څه فرق دی نه دا خبرې خو د وهابیانو د خوارجو دي عام مسلمانانو د دې نه پرهیز کول پکار دی خدای نه کا چې ایمان یې خراب نشي او دنیا کې د ضرر ونه رسي تکلیف او مصیبت ته ونه رسي په غمونو خفګانونو اخته نشي عذاب پسې ورپسې نشي دې خبرو نه ځان ساتل پکار شپږمه حواله دا شیخ عبدالقادر دمشقي رحمت الله علیه چې لوی مورخ او محدث دی د اهل قسطنطنیه په حق فرمایي چې دوی د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په قبر باندې ګنبد جوړ کړی دی سپین او بل دار چې واسرجوا علیه قندیلا په دې باندې ټول عمر چراغ او لاټین ځوړندې وبلیږي دي او ابو سعید معیطی رحمت الله علیه فرمایي چې زه دې ګنبد ته داخل شوم او 100 کاله پس داخل شوم نو چې ومینه د دې ګنبد د جوړېدو د په قبر مبارک باندې د ګنبد د جوړېدو 100 کاله شیو او چې ما ولید نو لاټین به اقصه بلېدو وی فعرفنا انه لم يزل يسرج حتى نزلنا بهم وی زه پوه شوم چې د کب وخت نه بده باندې دا ګنبد او دا زیارت جوړ شوی دی نو د هغه وخت نه دی وخت پورې به دا لاټین بلیږي څوک نه بریدي تیل ولا راوړي او وراچي او ته دا بیل پاسه لګي د شپې د ورځې به چراغانی دې ته چراغان ویل شي دا دې لپاره چې د اولیاء او تعظیم وشي وحكى شيخ من اهل فلسطين یو علم د اهل فلسطین وی چې ما ولیدل یو سپینه آبادی چې سپینه پړقېږي سپین دیوالونه دي د قسطنطنیه ښار د دیوالونه دننه مې ولیده وایي چې زه ورغلم د څه ګورم چې په دې باندې یو ګنبد دی او پر آبها نو دې ځان یادوي چې د ولیده په دې باندې یو قبر وعليه القبة په دې باندې ګنبد دی وفيه قنديل معلق بسلسلة او په دې کې یو لاټین دی چې ځوړ دی زنجیر ده چې ما لټه وکړه نو دا قبر د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه تهذیب د تاریخ دمشق پنځم جلد او شپږ څلوېښتمه صفحه الحمدلله موږ هغه بلان نیو چې خبره کوي او دلیل او ثبوت یې وسنئ دا ټوله دنیا الحمدلله چې په لړزان ده نو دا به دغه وجه ده چې زمونږ څه په هره خبره باندې احتیاط یو سلسله او 550 حوالې د کتابونو دن ته غرګي نه ولو کډن ته مغرګي وشته نو دسي به خلکو پریخي نه وي وختي ورانه ته پوس کړي علامه سهمودي محدث او مورخ فرمای چې د امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی الله عنه په قبر باندې چت ګبدو چې کوم اسامه ابن سلام بناه اسامه بن سنان الصالحي رحمت الله تعالی علیه چې د په جوړ کړو چې دا د مدینه والیو وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى دویم جلد صفحه 104 امام ذهبی فرمایي چې د امیر حمزه رضی الله عنه په قبر باندې چتا قبه او گنبد به او آبادی و به وفاء الوفاء دویم جلد 105 صفحه په تاریخ بغداد کې په اولنی جلد کې په سیر اعلام النبلاء د امام ذهبی سے په دویم جلد کې او په تهذیب الاسماء واللغات د امام نووي په اول جلد کې او التحقیق النصرة په 165 صفحه کې او البدايه والنهايه د ابن کثیر دمشقي په 12 جلد کې او په وفیات الاعیان په 5 جلد کې د علامه سهمودي سے او منتظم د عبدالرحمن ابن جوزی په 13 جلد کې او په تاریخ ابن خلکان په 8 جلد کې او دارنګ الرحله د ابن بطوطه په 315 کې شذرات الذهب د شیخ ابو اسحاق الشیرازی په 8 جلد 294 صفحه کې ابن عماد الحنبلی او شاه عبد العزيز رحمت الله علیهم اجمعین دی اکابر لیکلي چې د عباس رضی الله عنه په قبر باندې مزارو او چتر او زیوا او ډیره مزینه او خسته وا او څلور واړه طرف ته دیوالونه او کمره وا او د پاسه په ګنبدو
او د سلمان فارسی رضی الله عنه په قبر باندې وو، د امام ابن دارنګ د عقیل ابن ابي طالب رضی الله عنه چې د علي رضی الله عنه ورور دی، ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د نبی رسول الله او خجر چاپو د کور مخې ته سم لاستلې وا، او حمزه رضی الله عنه چې د نبی رسول الله ترو په دې ټول باندې غټ غټ ګمبدونه او غټ غټ تعمیرات په اخو د خدای اولیاء دي، د الله دوستان دي. او بیا مزید فرمایي چې د کوم وخت چې دا بدوان عربو لرالو د ترکو سلطنت عثمانیه ختم کو د درې کسانو په سازش باندې چې یو انګريزو لارنس، تاسو چې پرون باندې ځمانه نوم یې شوی دی نن راځي شو لارنس اپ عربیه چې دې ځان عربي جوړ کړو او نوم یې دی LAWRNES لارنس اپ عربیه. دا انګريز او محمد بن عبد الوهاب نجدي او عبد العزيز السعود دریوالو سمجوته وکړه او دا بنو هاشم حکومت ختم کو او د وابیان حکومت راوستو. نو لزره چې کوم دې مزارات او ګمبدونه د صحابه کرامو رضی الله عنهم دې څکلو قران تاریخ نجد حجاز ابن کری جلاء الظلام امام الحرمین شیخ علی ابن دحلان رحمت الله علیه هم فرمایلی دي په جلاء الظلام په الوهابي الذي اضل العوام کې چې دې بدوانو دراتلو نه مخکې په مدینه منوره او په مکه مکرمه کې څو زره ګمبدونه او روزي لزره چې په دې کې د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ضرور زید ابن الخطاب قبه دا خو دی وران د دام څه نشي ویل چې په عربو دین د عربو نه راخور شوی د عربو کې نشتاغو خو وران کړي د ټیکټرې به ګرځوي او په مړي باندې تیزاب باندې په جنت المعلا کې د سورم کې نسته او باغ خندق کې دی د پاسه به تیزاب باندې او چې یو بیا یو ګور بریدي د جدي سینته دا خو د خپل کار دی د حکومت خو د دین سره تعلق نشته. د صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین زمانه دا خبره مروجه ده را روانه ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای چې دا منع نه ده ولا يكره ان يجسس القبر وان يكتب عليه اسم صاحبه او يبنى عليه. دا څوک لګي معنی څه شو؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مکروه نه ده چې قبر دي چونشي رنگ دي شي رنگ دی ولور کړی شي او د دې قبر د خاوند نوم او تاریخ دی به ولیکل شي پته به ولیکل شي او په دې باندې آبادی جوړ شي او دا محفوظ شي. امام سے بنیز دا مکروه نه دی او ناروا نه دی بلکې روا دي. مجموعه د شرح د مهذب پنځم جلد 298 او میزان کبرا د امام شعرانی اولنې جلد 228 صفحه کې لیکي. دارنګه په جامع الفتاوا کې دي چې البناء على القبر لا يكره إذا كان الميت من المشايخ والعلماء والسادات. آبادی تعمیر کول د قبر دا مکروه نه دي کله چې دا مړی عام سړی نه د بزرګانو نه د علماو د ساداتو نه. او په مزمرات کې چې شیخ امام ابو بکر محمد ابن الفضل رحمت الله علیه په فرمایل چې لا باس باستعمال الاجر نشته د باغ ګناه په استعمالولو د پخې خخته کې لکه وس تیلونه شو ماربل شو په هغه زمانه کې دا شي نه نو بلکې دې متبادل سوي پخې خختي وي. او بل دا چې رپ یو قیمتي لرګیو چې داغه نه بچیانو تختونه جوړول لکه پارمیکا داسې صفا وکانه یجوز او دا امام چې روابه غاڼه استعمال د رپ الخشبي هغه اعلی ترين او هغه پاک صفا لرګي چې دا استعمال شي په قبور د اولیاء او د صالحین کې. دارنګه چې کوم دی امام زلعی رحمت الله علیه فرمایي چې دا من نه ده ان كان القصد بذلك التعظيم في اعين العامه کله دې جوړون کې اراده دا و چې د خلکو په سترګو کې دا ولی الله او چت شي او د دې شان خلکو تخکار شي د دې شان خلکو تخکار شي حتى لا يحتقروا صاحب هذا القبر. خلک چې خلک دې ته سپکې نظر ونکي چې دا یو عام قبر دی او د ولی په سترګو ته ونه ګوري نو اخرت به تباش. ولدادا چې دا په دې کې ادب دی په دې کې خشوع د غافل خلکو د زړونو لپاره لأن قلوبهم نافرة عن الحضور والادب ځکه د عام خلکو زړونه متنفره د حضور او د ادب نه د اولیاء سره. نو چې کله به دې باندې دا تعمیر وشي نو دی لکه امتیازي حیثیت ولور شي نو بیا خلک راځي. اوس ګوره دا مقبره د مړو نه ډکې دي یو قبر له څوک نه راځي خو چې کوم کې اولیاء دي او باغو باندې آبادی چاردیوالي